زما او ستا پورې دا خلک خنداګانې ولې کوي په ما زما او ستا عزت د دومره په بد نظر باندې ولې ګوري دا خلک ځکه یې مسلمانانو چې موږ د رب در پرېښی دی او د دغه بېدینه د ملحدینو د لیبرل خلکو په قدمونو کې مو چې دی خپل ضمیر چې دی نه چا ورکړی او خپل ضمیر مو په دې باندې خرڅ کړه نو یې خلکو یاد ساتئ نن خو بیا هم ګزاره کېږي په ذات د خدای قسم چې راتلونکي وخت کې به زه ورته بیا داسې ذلیله یو که نه چې ما او تا او بیا الله تعالی د عبرت نښه ګرځوي که نن موږ د دین طرف ته رانلو نن هم د ملاتړو یا دشمني چې دی که نه دا مو دغه مالک د رضا لپاره نه کړه که نه او موږ د دنیا د مفادو لپاره زنده‌باد او مرده‌باد چغې والو او بیا د نور ضلالت انتظار کوئ نور ضلالت ته بیا ګورئ زموږ ما سره چې 4-5 شپې مخکې یو سړی مې راوشو زموږ نظریه مې هغه احادیث و زموږ د کلي د متنو د کلي احادیث و هغه ما سره کېناست په اول ځل ما سره ملاقات نو هغه چې دی ما ته ویل ښه اعلی تعلیم یافته دی ټیچر دی سکول کې او ډېر شاګردان سټوډنټان دي هغه وایي زما چې دی په اسلام آباد کې چې یو نوکري به د هغې دپاره ټیسټ و هغې ته تللی وي 8 سیټونه وو کې 80 کسان پکې حاضر وي په هغه ټیسټ کې چې که نه زه ما پاس کړ دویم ټیسټ راته کېښودو وي هغه مو پاس کړ وي دریم چې دی که نه هغې نه بعد بیا انټرویو وه وي هغې ته افسران ناست دي شیشه وه تر منځه او مونږ چې د هغوی په مخ باندې تیزې رڼاګانې وې لاندې سینې ښکاره کېدې مخونه یې نه ښکاره کېدی وی ما نه تپوسونه کوي چې کوم تپوس کوي زه ورله جواب ورکوم تپوس کوي جواب ورکوم وی ټوله انټرویو مو چې صحیح روانه وه وی دی وایي چې ما نه اخر کې تپوس وکړ وی تازه ورځو کې چې دی د غازي اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیه الرحمت هغه واقعه شوی وه چې هغه یو فرعون د زمانې د پنجاب ګورنر یې جهنم ته رسولی وی هغه چې دی ما نه یې تپوس وکړی د قادري صاحب چې دی د سلمان تاثیر چې دا وجلی دی ته دې باره کې څه وایې وي ما ورته وویل چې ما ته پته ده چې وجلی دی وی راته وایي ته څه وایې دې باره کې دا خبره د اورېدو ده ښه او د خپله ملګرتیان بیا وګورئ د خپل ګریوان کې هم لږ سر ښکته کوي چې زه ورته نن د چا د زنده‌باد و مرده‌باد نارې وایي مونږ دین ته څومره غاړه ورکړې ده مونږ چې کله دا خبرې وکړو خلک وایي ملا صاحب چې منبر د سر نه سیاست کوي زه چې دی مسلمانان زموږ مذهب هم سیاست دی او سیاست مونږ مذهب دی او مونږ چې کوم مذهبي خبره کې هم قرآن حدیث بیانوو زموږ سیاسي خبره کې هم قرآن حدیث وي ستا چې دی ته دا خبره سوچ کې ځان سره واچوه چې کومه خبره ورته کومه ته یې سوچ کې واچوه که نن فکرمند نه شو قسم دی راتلونکی نسل ما او تا باندې بیا لعنت وایي بیا به چې دی که نه داسې چې بیا بېدینۍ کې دا خلک تنګي او بیا به ځان ورنه خلاصولی نه شي خو په ما او تا به لعنت وایي چې تاسو سره خو دې بېدینۍ نه خلاصېدو یو موقع وکړه د حضور غلامان په میدان باندې ولاړ مړه تا به ورسره ملګرتیا کړې وایي که نه بیا به راباندې لعنت وایي وګورئ بیا هغه وي ما ویل هغه وادي ماته وایي هغه ماته وایي ما ویل چې اوس چې د ایمان امتحان دی اوس ما ځان سره زړه کې چې اوس امتحان د ایمان دی که ایمان بیلې نوکري به میلو شي او که ایمان بچ کړی نوکرۍ د سر خوړلی ځکه دا خو لیبرل دي دا خو سیکولر دي وی ما وی چرا که نوکري نه وي زما پلار او نیکه او ګورنیکه خو نوکرۍ نه وی کړی و ژوند یې تېر کړی دی چېرته نار نه دي اوده شوي چېرته وږي نه دي اوده شوي زما تر اوسه پورې وي ما ځان سره سوچ وکړو چې تر اوسه پورې به نوکري نشته دی ما باندې خو چېرته یو ټیم نار تېر نه شو ما ته خو روټۍ میلاویږي وی ما وی چېرې ایمان بچ که نوکري په تندر ولګي ځکه چې قیامت په ورځ باندې خو مړه د حضور د وړاندې شرمنده نه یې کړي وی زړه کې مو دا راغلی چې ما وی چېرې د قیامت په ورځ باندې که د حضور سره خوا کې ملک ممتاز حسین قادري علیه الرحمه ولاړي او زه یې مخکې له ورشم او ما ته دا ووایي چې بړه قربان دا خو هغه سړی دی چې د نوکرۍ دپاره چې ما ته بد ویل چې ممتاز قادري بد کړي چې سړی یې وجلی دی او خپله نوکري یې بچ کولی ما ویل چې هلته خو یې مړه بیا سلمان تاثیر نشي بچ کولی هلته خو یې مړه بیا دا افسران دا نوکري خو یې نشي بچ کولی وی زما چې دی دا بدل کیفیت مو بدل شي ما ورته ویل چې سرجي که د اسلام د قوانینو په رڼا کې وکتلی شي د قرآن او د حدیثو په رڼا کې وکتلی شي نو دا سلمان تاثیر چې دی دا واجب القتل او ملک ممتاز حسین قادري علیه الرحمه ورباندې جهاد کړی چې دا سړی جهنم ته رسولی وی هغه چې هغه افسر ما ته مخکې بل لفظ هم ونه ویلي صرف دا یې وي چې بس تھینک یو ټیک ته لاړ شه شکریا وستا بس دا یې راته وي بس تا شکریا ولاړ شه زه چې ووتم یو بل افسر ووي زموږ د کلي و ملګری مو وی هغه راته وي ستا نامه خو سلیکټ شوی وه ټیسټونه کې هم شوی انټرویو یې ډېره ښه روانه او دوی خو چې انټرویو په دوران کې لیستونه تیارول ستا لیست چې راغی ستا نامه خو پکې وه ستا خو نوکري شوې وه چې بیا بل لیست پسې راغی ستا نامه یې ترې ویستې وه څه یې ورته ویلي دي وی ما ورته چې ما خو ټول جوابونه صحیح ورکړي یو جواب مو هم نه دی غلط کړی وی راته وایي چې داسې خو کېدی نه شي یو جواب خو به دې غلط کړی
او خطرناکه غلطي به دې کړې شي 50 جوابونه یې ټیټ کړي او په یو باندې ویسته داسې خو نشي کېدی وی ما ورته چې داسې تپوس رانه وکړو چې ممتاز حسین قادری علیه الرحمه سم کار کړی که غلط وی ما ورته چې سم کار یې کړی دی وی راته ویل چې دا دی ولې ویل دغه افسر راته وی دا دی ولې ویل پم دې باندې خو چې کنه ته چلے د نوکرۍ نه نوکري خو پم دې خبره باندې لاړه وی ما ورته وی چې دلته څوک صحیح جوابونه ورکړي نوکري ملالېږي که نوکري ته ځي وی راته وی نه صحیح جواب چې ورکړي بیا نوکري درکوي دله وی دا استاد وی ما ورته وی چې په والله بالله دنیا په علماو باندې وګرځه فساد د خدای قسم چې ما ورته صحیح جواب ورکړی نو بیا ولې ما نه چې نوکري یوړله بیا ما ورته قسم دی د قرآن چې دی او د حدیثو فتوا ورکړې چې سلمان تاثیر واجب القتل او ممتاز حسین قادري ورباندې جهاد کړی دی ولې بیا ما ته نوکري رانه کړه وی ما ته وی ته ساده یې دلته دا خبرې نه چلېږي مسلمانانو دا خبره معتدي پورې بیان کړه او په نوکرۍ نه تېر شو